د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ټوله شپه مونځ کول. یو کس د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نه تپوس وکړو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام څه عجیبه خبره که تا لیدلې وي هغه واوروه. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وفرمایل چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام کومه خبره عجیبه نه وه، هر یو خبره یې عجیبه وه. یوه ورځ د شپې یې تشریف راوړو او ما سره پرېوت. بیا یې وفرمایل پرېمېږده چې زه د خپل رب عبادت وکړم. دا یې وفرمایل په مانځه ودرېدو او ژړا یې شروع کړه تر دې چې اوښکې یې په سینه مبارکه وبهېدې. بیا یې رکوع وکړه، په هغې کې هم دغه شان ژړل. بیا یې سجده وکړه، په هغې کې هم دغه شان ژړل. بیا د سجدې نه پاڅېدو، په هغې کې یې هم دغه شان وژړل تر دې چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه راغی او د سحر مانځه دپاره یې اواز وکړو. ما عرض وکړو ای د الله رسوله، تاسو دومره وژړل، حال دا دی چې تاسو د ګناه نه پاک یې، مخکې رستني ټول ګناهونه که چېرې بالفرض وي هم نو د مغفرت وعده الله تعالی کړې ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد وفرمایو بیا زه شکرګزار بنده جوړ نه شم. دې نه پس یې ارشاد وفرمایو چې ما به داسې ولې نه کول. حال دا دی چې نن په ما باندې دا آیاتونه نازل شوي دي. ان فی خلق السماوات والارض د سورې آل عمران اخري رکوع. دا په ګڼو روایتونو کې راغلي دي چې نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به د شپې دومره اوږد مونځ کولو چې په ولاړه به یې په پښو پړسوب راغی. خلکو عرض وکړو ای د الله رسوله، تاسو دومره مشقت اوچتوئ، حال دا دی چې تاسو بخښلي شوي. نو ارشاد یې وفرمایو چې آیا زه شکرګزار بنده جوړ نه شم؟